طریقه عمل د دعا دا ده چې هر کله درس بس کوي تلاوت وکړي یا بل یو نیک عمل وکړي دعا کوي دا یو درخواست لیکل دي مالک الملک ته د انسان د درخواست په بل شکل دی د الله درخواست په بل شکل دی انسان ته خو یې به حضور جلا او مهربان او قدردان طول عمر او الله ته درخواست لیکي یو پیر فاتحه ووایي وللضالین امین بولي دا قایم مقام دغه القاب او الفاظ وایي د هغې پسې به درود شریف یو پیر ووایي د هغې پسې یا حی یا قیوم یا ذوالجلال والاکرام بیا به دعا کوي دعا نه پس به بیا د صحت درود وکړي بیا به درود ویل مور پې درود ولګېده کومه دعا کې چې درود د پیغمبر سلامي هغه دعا الله قبلوي هغې دا طریقه عمل مې تاسو مخکې وړاندې کړه چې کله سوال کوئ دعا کوئ نو طریقه به دغه وي نو خو سلام وګرځو راکې هلکه بنده نه غواړي څونه القاب دغه استعمالوي او دا خو مالک الملک نه غواړي سورې فاتحه به ووایي بیا به درود مبارک ووایي بیا به یا حی یا قیوم یا ذوالجلال والاکرام بیا به دعا کوي دعا چې وشي آخر کې مور پې بیا درود ونه ووایي دا دعا الله قبلوي دا یوه خبره ستاسو ته وړاندې شوه د راتلونکي زمانې پورې موجوده زمانه کې دعاګانې کوئ طریقه عمل به دغه وي بل الله فرمایي قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا رسول الله ته الله ویلي ووایي د خپل امت ته دي په فضل د الله چې د ایمان خزانه درکړه په رحمت د الله چې اهل د قرآن وګرځولی که تاسو انتفرحوا بشیء من الاشیاء فبذلک فلیفرحوا که دنیا په څیزونو باندې خوشحالېږئ په هغې مه خوشحالېږئ هغه فاني دي او دین چې دا باقي دی نو په دې باندې خوشحاله شئ دا یو قسم لا خوشخبري الله پاک ورکړه د رسول اسلام امتیان ته قرآن باندې خوشحاله شئ په حدیثو خوشحاله شئ په نیک عمل باندې خوشحاله شئ دنیا او آخرت دواړه ښایسته دا خو د قرآن پاک او محدثین هغې د رسول اسلام دعا کړې ندر الله امرأ سمع مقالتي فأوعاها ثم ادها او کما قال رسول الله تر و تازه د الله ساتي هغه محدثین چې هغې د پیغمبر اسلام حدیث واوري او بل ته بیا رسوي د هغې ته رسول اسلام دعا کړې څومره لوی خیر او برکت دی الله یې تاسو کامیاب او کامران کړي ما له خو تقریر نه ښه ځکه زړی بیمار یم دا خبرې راته ښې نه دي ډاکټران باندې بند کړي او سره یې بندې زه کوم ځکه چې د محبت خبرې د مینې خبرې د تعلیم تعلم خبرې نو خامخا واضح کولو ته پکار دي